الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم حاضرینو مسلمانان رونو زمانہ مخی زمانگا د جماعت مفتی اعظم مفتی سراج الدین سے بیان کو آغی حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کولا نمام دا بہتر او گنلا چاگا تذکرہ لگا مخ کے بوزم کم آیاتونا چے میں اولوستل پدے کہ اللہ دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کئی چدا غی یو تعلق دا اللہ سرو یو تعلقی دا پلار او دا رشتہ دار سرو خدا اللہ تعلق هغه د رشتہ دارو په تعلق باندې مقدم کا او مخکی کا او څنګه ابراهیم علیہ السلام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دعا غوښته وا
او پای کې ربنا نو دلته هم د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر کړي او دلته ابراهیم علیه السلام درې ځله وایي ربنا 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 علیک توکلنا، بیا وایي ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، او بیا وایي واغفر لنا ربنا. د رب نه غواړي او رب سره تعلق ساتي او د رب هغه تعلق هغه په نور باندې مقدم کوي او مخکې کوي. دا مایک لږ دی خوا که ځکه د ابراهیم علیه السلام یو تعلق د الله سره او یو تعلق د نسب سره و. کله چې د الله تعلق او د نسب تعلق مقابله رااله نو د الله هغه تعلق هغې مخکې کړ د نسب په تعلق باندې، ځکه د الله نعمتونه د الله احسانونه او د الله مهربانۍ هغه ډېرې زیاتې وې. انسانان چې څومره الله پیدا کړي نو دا ټول د یو بل نه بدل دي. څنګه د انسانانو شکلونه بدل دي، د انسانانو قدونه د یو بل نه بدل دي، د انسانانو صحتونه د یو بل نه بدل دي، د انسانانو رنگونه د یو بل نه بدل دي. نو دغسې د انسانانو عادتونه او خویونه هم د یو بل نه بدلي. د چا بد خوی د چا ښه خوی، څوک خندروی وي څوک بدربوزه وي، څوک زر غوسه کېږي، څوک داسې چې هغه لاړو غوسه نه ورځي، څوک داسې چې هغه صبرناک وي، څوک داسې چې هغه کې د انتقام ماده وي او هغه انتقام لي او بدل لي، څوک داسې چې هغه نیکوکار او دیندار وي او څوک داسې چې هغه بدکار وي. خویونه او عادتونه د انسانانو دا د یو بل نه بدلي. خو دا انسانان په یو شي کې مشترکي او هغه دا چې هر یو انسان دا غواړي چې زما ژوند د خوشحالۍ، هر یو انسان دا غواړي چې زه د په راحت او په تکلیف باندې نیم او په راحت دی یم. هر یو انسان دا غواړي چې زما د دنیا هم ښایسته او زما د آخرت هم ښایسته. دا د انسانانو چې کوم خواهش و چې هر یو انسان دا غواړي چې زما دنیا ژوند هم د راحتي او زما د آخرت ژوند هم د راحتي. هر یو انسان دا غواړي چې د صحیح مقصد ته ورسېږم. هر یو انسان دا غواړي چې زما رب دې زما نه رضا شي. نو د دې لپاره به الله انبیاء علیهم السلام را لېږل. دا انبیاء علیهم السلام به انسانان را لېږل او د دې انبیاء علیهم السلام به بیا برم نسبونه او کتب هم نسبونه و. دا انبیاء به پلاران او میندې وي. یو خو شازي لکه حضرت عیسی علیه السلام پلار نو، د آدم علیه السلام ورا پلار نو. خدا اکثر همیشه د انبیاء علیهم السلام به مور پلار وو، د انبیاء علیهم السلام به اولاد وو، د انبیاء علیهم السلام به بیبیانې وي، د انبیاء علیهم السلام به زامن وو لوڼه به وي، د انبیاء علیهم السلام به دوستان وو، د انبیاء علیهم السلام به دشمنان وو. نو دا انبیاء چې به الله راولېږل نو د هغوی هغه ژوند، د هغوی هغه کرکټر، د هغوی هغه کردار هغه به الله مشغلې را وګرځوله د انسانانو دپاره
چې دا انسانان څه غواړي او دوی ته وګوري، نو چې په دغه لار روان شي نو پلار او مور د هغوی حق به مو پیژني، د اولاد حق به مو پیژني، د بیبیانو حقونه به مو پیژني، د دوستانو حقونه به مو پیژني، د اولاد حق به مو پیژني، د مالدارو سره خپل رویه به مو پیژني او د عاجزانو سره خپل رویه به مو پیژني. په دې یو عالم یو بهترین کتاب لیکلی او په هغې کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف یعاملهم النبی صلی الله علیه وسلم دا کتاب نوم دی چې نبی علیه السلام به د خلکو سره معاملې څنګه کولې، نو په هغې کې د بیبیانو سره د هغه ژوند به څنګه و، د اولاد سره د هغه ژوند به څنګه و، د خپلوانو سره د هغه ژوند به څنګه و، د پردو سره د هغه ژوند به څنګه و، دوستانو سره به څنګه و، دشمنانو سره به څنګه و، غریبانانو مارګرو سره به څنګه و، د مالدارو سره به څنګه و. چې کله مالدار به راتلل نبی علیہ السلام به د هغوی څنګه احترام او قدر کو. کله چې یو عالم دا کتاب وګوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې معاملې احادیث وګوري نو هغه خبر شي، نو د هغه ژوند راحت شي او د خوشحالۍ شي. او کله چې دین نه پوره نه وي خبره، نو هغه یو خبره عمل کوي په هغې باندې او یو خبره هغه مشغلې راوګرځوي، خو بیا دویمه خبره کې هغه صدوم ته شیني، نو یا د هغه د کور مسلې جوړي او یا د بهر جوړي، یا د دوستان خپوي، یا د خپلوان خپوي، یا د مور پلار خپوي او یا د اولاد خپوي. زګا خو ځان لا یو لا عمل یو طریقه کار نو خپل کړي سره دی چې الله ورته ښودلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به مالدار راتلل، نبی علیہ السلام به د هغوی مطابق قدر او احترام کو. ام المؤمنین وی ما ته نبی علیہ السلام ویلي وانزل الناس على قدر منازلهم، د خلکو قدر احترام د هغوی د درجې مطابق کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري وو، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته غصه شو، وی دی سره به خبرې نه کوي، صحابه کرامو به خبرې نه کولی. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغوی نه خوشحاله شو، نو بیا به چا دا نه وي، بیا به ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عملو، بیا پکې دا نه وه چې موږ ته یې دا ویلي او اوس یې داسې وکړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاملات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی، دا یو مشغله راوه د انسانانو د ژوند لپاره او یو بهترینه طریقه وه. زمونږ جماعت اشاعت و توحید و سنت غم په دې زور لګوي. دا جدا خبره ده چې یو لویه ډله جوړه شي، هغې کې بیا مختلف قسمه خویونو والا، مختلف قسمه عادتونو والا، مختلف قسمه طبیعتونو والا پیدا شي، او هر یو انسان دا خپل عقل او دا طبیعت مطابق رواني. خو بنیادی شی او اصل شی هغه دا دی چې د پیغمبر پاک اطاعت او تابعداري، او قرآن هم د دې ذکر کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم و ایمان والو اطیعوا الله واطیعوا الرسول، تابعداری وکړئ د الله، تابعداری وکړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اولی الامر منکم، او د اولو الامر ستاسو نه.
اولو الامر امیران مشران چې هغه ورته کومه لاره ښیي کومه خبره کوي د قرآن او سنت په رڼا کې نو په هغې باندې ځه او د هغې اطاعت کوه او د هغې تابعداري کوه. علامہ اقبال یو ځای کې وایي فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار بھی. تو بدر اگا فضا پیدا کا نوز با ام فرشتے ستا امداد لا قطار در قطار را روانی. فضا دا بدر سوا که فضا دا بدر دا چه تا موس کوا زکا صحابه موس کو نو دا خو منگا کو که زکاة ورکے نو صحابه زکاة ورکو تم زکاة ورکے، که روجی نیولی اغیم نیولی منگے ام نیو، که نور فرضیات و اغی کول منگے ام کو. رو دینا علاوہ فضا دا بدر سی فضا دا بدر اغی اطاعت و تابداری وا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کار کو بس صحابہ چو چران نوا خو بس اغی کی اطاعت و تابداری وا. آغا اطاعت و تابداری چکل پا مسلمان کے رالا نو دا مسلمان با کامیابی، او که کل پا مسلمان کے دارا نلا چر مسلمان نشی کامیابی دے دیر بئی پا لکونو بئی پا زرگونو بئی پا کروڑونو بئی و مسلمان با ذلت سر مخامخی. او دا دیو جی دنیا کے 57 ملکونا دا مسلمانانو کم و بیش دی، خو سرد آئینا مسلمان کمزور ہے. زکا مسلمان کمزور ہے چاہے کہ اطاعت نشتے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. چاچ خلاف گد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو ذائق قرآن کی وئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ او بلدائی وئی وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یو ذائق ادغام کئی بلدائی نکئی جوازی قاعدہ دا علماء بھی پوئی گی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. چاچ خلاف گد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس آگی ناچدتا سنت طریقہ معلومہ شوا خدا خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر پاک طریقہ ورطا معلومہ شوا بیام خلاف کئی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. روان شابد لاری دا مومنانونا آگا لارا چی مومنانو دا ایمان پرنا باندی اغسطی دا آئے پری خدا بلا لاری خوخا کرا نوالی ما تولا وابیڑا حکم طرف تا چدے اوڑی دا ونسلی جہنم دن بگو دلارا جہنم تا وساعت مسیرا بس زائد راتلو دا جہنم. چرا پیغمبر پاک طریقے پر خدا او آغا لاری پر خدا چاہ مومنانو دا ایمان پرنا باندی اغسطے وا. او بل زائد اللہ وی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نده دا سکار سنگ دا مخلوق گمان دے چدے وی بس ہر سو کی ایمان والا دے. پنجاب کی او سڑی بلنا تا پوسو کا وی تا مسلمانی آگور تو ہاں جنا مسلمان آو خم مسلمانی ما وی سنگا خم مسلمانی وی من کارا زمان دا نکا لوٹا مسالہ پراتے دی
یو خو د لوټي او د مصلي مسلمان دی. یو صحیح مسلمان کېدل د هغې لپاره درې شرط دي. یو دا فلا وربک لا یؤمنون، نه ده داسې کار څنګه چې د مخلوق ګمان دی چې هر څوک ایمان والا دی کامل، نه نه، تر هغې کامل ایمان والا نشي کېدی حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر هغې چې ستا سنت فیصله کنو ګرځوي هغه مسلو کې چې دوی درمیانځ راغلي دي. غم راغی خادي راله، نو دا تپوس وکړئ د پیغمبر پاک طریقه څه وه؟ موږ پښتانه تپوس نه کوو، وایي غم په جړا ښایسته کېږي او خادي په ډنګ ډونګ ښایسته کېږي. دا نه وایي چې غم او خادي دواړه په تابعدارۍ د پیغمبر ښایسته کېږي. نو د پیغمبر پاک د طریقې تپوس نه کوي. خادي راځي یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي څه پاخه کما څه پکې وکما کوم ځای کې انتظام وکما، خو د ملا نه تپوس نه کوي چې د پیغمبر پاک طریقه څنګه وه، دا خادي څنګه وکما. غم راغی نو دا تپوس نه کوي چې د پیغمبر پاک طریقه څه وه. غم به راشي نو مړی به یې ایښی شپه به ورته روڼی. پخوا خو به چې مازدیګر به غم وشه نو هغه به یې ایښی وه، سبا به یې ماسپښین وې جنازه. هغې ته وایي حالانکې پیغمبر پاک وایي اسرعوا بالجنازه اسرعوا بالدفن، زر جنازه وکئ د مړي، زر یې ښخ کئ. که نیک سړی نو خپلو خوشحالو له به ورسي، او که ناکاره سړی د هغه د وجې نه چې کوم عذابونه راځي هغه به بند شي، زر یې ښخ که. او موږ چې چا په مذهب یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو هغه وایي اذا مات المیت فی اول النار فلا یقیلن الا فی قبره، کلا چې مړی په اول د رس کې وشه غرمه به نه تېروي مګر په قبر کې. واذا مات المیت فی آخر النهار فلا یبیتن الا فی قبره، او کلا چې آخر د رس کې مړی وشه شپه به نه تېروي مګر په قبر کې. د پیغمبر پاک طریقه خو دا وه، د پیغمبر پاک طریقه دا وه چې غم وشه نو چغې به نه وې، مخ به نه ټکې، ساندې به نه وې، ګریوانونه به نه شلې. او زمونږ په ملک کې چې مړی به وشه هغې له سپېشلستانې ښځې وې، نو هغې به رالې او هغې به جړا کوله، ساندې به وي او ځان به یې ټکو. حالانکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه، زمانه ندی هغه څوک چې هغې غم کې مخونه وټاکوله، ګریوانونه یې وشوله او چغې والې چغې د جاهلیت. دا به نه کوي چې هغې به چغې وایي. دا زمونږ غمونه زمونږ خاده پای کې پیغمبر پاک طریقې پرېښودی شوي. الله دې رحم وکړي په هغه چا چې په عمل کې او چغه وواله، خلکو له دعوت ورکړو چې راشئ یو غم او ښادي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړئ. خلک د یو خوا بل خوا نه راتلله، ما ته یاد دي زه وړوکی وم او د دې باجا یو څو کسان چې یو په هغې کې زنانه موږ به ورته باجا په پوهې او د سرګن کاکا دي خور و هغه به درس له راتله. یو سرګن کاکا و، یو سید عمر کاکا و، یو هیدر کاکا و، یو د نیر په غاړې کور و، بادري ورته وي بادري حاجي صاحب. بیا کم عمر کې وفات شوی و او زه وړوکی وم، زه به اکثر رالم هغې کره
هغه سره یو ټیپ و، هغه زمانه کې درس به ټیپ کو. داسې یو څو ملګري وو، دا سید عمر کاکا و، دا څو کسه به راتلل او درس کې به شریک وو، او شیخ القرآن لبه دعوت ورکړ، هغه به راغی، هغه به دلته بیان وکړ. دا د هغه زمانې زمونږ ملګري او دا کلی زمونږ ملګري دي. دا یو نیم کلی داسې چې زه هغې ته ځم نو زه دا نه محسوس کوم چې زه بل کلي ته روان یم. زه هم ګینې دا زمونږ د کلي یو چم او یو محله ده، دا باجا موږ ته داسې ښکاري. له هغه زمانې نه موږ دې کلي ته به راتلو او د دې کلي ملګري او بیا نورې زنانه وې. دا جومات چې چا جوړ کړی غالبا د دوی والده هم وه چې درس له به کله کله راتل، الله دې وبخي. نو دا زمونږ زاړه تعلق او زاړه ملګري وو. خو دا ملګرتیا په څه وه؟ ملګرتیا صرف په دې وه چې د الله د کتاب او سنتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وشي، او زمون غم او زمون خادي هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي. دشمن خو اړم دی هغه مسلمانان ته سسکي، او د دې لپاره بیرونی ملکونه بیرونی قوتونه ډیر دولت او پیسې لګي چې مسلمانان په یو بل اخته کی. هغه مسائل چې هغه لانی دي هغه د هغې ضرورت هم نشته، نو په هغې باندې مسلمانان اخته کی او د یو بلې دشمنانو ګرځئ. موږ مسلمانانو کې دا شعور رانغی، موږ په نه څه خبره به دشمنای، په نه څه خبره تربګنای، په نه څه خبره یو بل سره مقابلې او یو بل ته پتونه او یو بل ځان ته دشمنان کو. زما ملګری ما ته وی ما ته زما ملګري کیسه کوله چې زه یو ځل تلم بهر بیروني ملکونو ته. زما ملګری چې هغه په ایجنسو کې و، هغه ما ته وی راځه تا یو ځای ته بیام. په مغربي ملکونو کې هغه زه ګاډي کې کېنولم او زه روان کړم. موږ اتلو یو ځنګل راغی او په هغه ځنګل کې دننه هغه ګاډی روان کو. ما سره غم شو چې مرګ له مې بیایي که چېرته مې بیایي، خوشې ځنګل دی، ډېر لرې ورسولم او کافي مزل موږ وکړو. ناڅاپه یو ځای ما ولیدو، ښایسته بلډینګ و. موږ چې هغې ته دننه شو نو په هغې کې یو مدرسه وه، او چې ما وکتل نو په هغې کې طالبان دي، سپینې ټوپۍ دي، سپینې کپړې دي، او څنګه چې زمونږ طالبان دي دغسې طالبان وو. په هغې مدرسه کې زه وګرځولم، په مدرسه کې مختلف کلاسونه هم وو، طالبان هم وو، سبق هم ویلی شوی، مولیان هم وو. زه حیران شوم چې مغربي ملک د مسلمانانو دشمن او مخالف ملک او په هغې کې مدرسه او سبقونه، هغه زه په یو کلاس وګرځولم. هر یو کلاس کې طالبان دي، ډېر تکړه دي او په مختلفو مسایلو باندې بحثونه روان دي. موږ چې راووتو وی هغه ما ته وایي چې ته څه پوه شوې؟ ما نه. وی ته پوه نه شوې؟ ما نه. زه خو حیران شوم چې داسې ملک چې مسلمانانو مخالف دی او په هغې کې مدرسه او داسې سبقونه. وی ما ته وی خندله چې تاسو مسلمانان نه پوهېږئ. دا موږ دې له جوړه کړې ده چې موږ داسې مولیان تیارو چې هغې ته موږ یو مسله ښو اختلافي چې په هغې مسلمانانو منځ کې اختلاف پیدا کېږي. لکه یو طالب پاسي هغه وایي نیت الفاظ نشته، بل وایي نیت الفاظ شته، بیا په دې هر یو خپل دلایل وایي. داسې بیا یو طالب وایي امین به په تیزه وایي، بل وایي په روبې وایي. یو طالب وایي دعا کې لاس اوچتول دي، بل وایي نشته.
یو طالب دا بل طالب دا ټولو ته موږ دلایل ښیو دا موږ تیار کو بیا مسلمانانو ملکونو ته لیږو او د دې لپاره موږ سرمایه ورکوو پیسې ورکوو دولت ورکوو چې مسلمانان بدل شي او هم وایي یاره دا څه مصیبت دی یو ملا یو څه وایي یا بل څه وایي نو د دین نه بدل شي چېره دا وګوره د ملیانو دا خبرې وي په نسه خبره باندې اړم دي یو وایي زه مناظر یم بل وایي زه او یو وایي زه مړه نه یم بل وایي زه مړه نه یم په دې ملیانو نه بله زمونږ کلي کې یو غم شو یو زورګان به راتله نن سبا خدا یو پیشن جوړ شوی چې غمي نو چې کم یو راځي نو هغه به پاسي او تقریر به کوي نو په دې نه پوهېږي چې دا ځای د څه دی زه به څه وامه خور یو ځان ښکاره کوي چې زه ملا یم نو چا راتړی یو تن پکې پاڅېده تقریر یې کو وی چې په موس کې به ګیره لاس نه راښکی ګینې موزه مات شو او لمن به نه سمویه چې کله پاسې د رکو نه ګینې موز مات شي موز نه کېږي په دې ما څخه دلایل دي ما د به بوجه خوښه ونه ما چې چا ورته دوره نه وي چې هلکه ته به بوجه خوشحاله موږ پرې نه یو خوشحاله ما دوره ورته هم چا غږ نه کو دا مصیبت د ملک جوړ شو چې هغه دین یو نخره جوړه کړه یو تماشای جوړه کړه نو یو به راپاسي دا نشته بل به راپاسي دا نشته دې لپاره چې خلک د دین نه بدله کړي په دې وخت کې دا یو ضروري خبره ده یو لازمي خبره ده چې زمونږ علما زمونږ طلبا په هغې کې دا یو شعور پیدا شي یو عقل پیدا شي چې ته خپل موقف بیانو د توحید مسله کوه د سنت مسله کوه اتباع د قرآن او سنت دعوت ورکو خلکو ته دین دعوت ورکا او دین لی راوباله سل هغه کارونه کوي چې د هغې په سبب باندې خلک د دین نه بدله کوي یو به پاسي تراوی نشته بل به وایي روژه نشته بل به وایي پلانې نشته او په دې خلک د دین نه بدله کوي او زمونږ په خلکو کې دا عقل او دا سوچ رانغی د دې اصل وجه دا ده چې یا بیروني قوتونه اړم دي یو خوا پښتانه او پنجابیان دشمنان کوي پاکستان روانوي بل طرف ته ملا او امي دشمنان کوي او بل طرف ته ملا د ملا دشمن کوي امي د دین نه بدله کوي ډېر د فتنو دور دی ګورې او د هېچ چا دې ته توجه نشته چې داسې د فتنو یو دور را روان دی په خدای یقین وکړه زه کله کله ډېر پریشانه شم او زه وامه دا ناپوهي ښه شی دی چې سړی ناپوهی بس بېغمه ډوډۍ خوري او دس ماتوي هر څه نه بېغمه او چې کله پوهه دې راغله او عقل دې راغی او ته دا حالات ګورې سړی پریشان شي چېرې د دې علاج به څه د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى اول د زوحا او د تیارې ذکر وکړو تیاره او رڼا یو بل سره مقابل دي مالداري او غریبي یو بل سره مقابل ده یتیم او د پلار والد یو بل سره مقابل دي دغسې ستا مقابله به هم راځي او دا حالات به ور باندې تېرېږي ووجدک ضالا فهدا موندلی او تا لره حیران و پریشان فهدا نو لارې درته سمه کړه د بیان ووجدک ضالا پیغمبر پاک ته الله وایي ته حیران و پریشان موندلی ته حیران او پریشان وي
پیغمبر پاک څنګه رانو پریشانو ډوډۍ خوړه عبادت کو غار ته ولاړه ولدي به عبادت کو واده کړو خزه وا دا حیرانی او دا پریشانی د سوا دا حیرانی او پریشانی دوا چې الله ولا عقل ور کړو الله کې سنس او عقل اچولیو الله کې پویا اچولیو هغه حالات د خپل ملک لیدل چې کما به سموما شلیدل صادر دی یو طرف ته الله ير د مخلوق نه او په هر درگاه باندې سرونه کته شوي چا لات منات او ذات عبادت شروع کړي چا د معبود شکلونه جوړ کړي او د هغه عبادت کوي څوک نورس په مای ته بسجده باندې پراته دي او څوک د اور عبادت کوي زبا د کم مقابله کوما کم یو کم تبلار خیم بل طرف ته معاشرتی ژوند تباو خپل لور باندې رحم نکو هغه ژوندای خولې په یو بل رحم نکو صرف یو اوغید یو فصل نه یو چکواله او پای باندې جنگ شو په سونو کالا او په سونو مړی پای کې شو جنگ بسوس چوغي او چک د فصل نه والو دیو بل په غاړه کې به صادر واچو هغه بوزا په منډای کې به لګل غوانو خرصو معاشرتی زندگی تباوا قرآن ژوند تباو انسانیت تباہ شو خزو با په کوټو باندې جانډي او درولې وي چې چا حاجت راځي او خپل نفسانی خواهش پوره کوي نو زما کوړه دی راشي او دل دی پوره کی حیا ختمه شوی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایرانو چې د کم طرف نه روانه کما د کم طرف نه سما کما الله سره الله تعلق پیدا کم کما معاشره سما کما کا اخلاق سم کما کا تعلق او دوستی او خپل ولی سما کما دشمنان پوه کما کا دوستان پوه کما نو پریشانو الله افاده نو ما ورته لار سمګړه قران می راولېګو مونږ ته قران تیار پروت دی خو ارمان دې چې زما په سترګو دې کتلې وي تا خو نه کوت کنه ته خو صرف الفاظ وای او معنا ځان دې په پوانه کې چې قران ته تسوي قران ته کوم طرف ته بیاي دا یو لوی نعمت او یو لوی احسان مفتی سے بول کې نعمت ذکر وکړو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو او دا سي ټیمو چې هغه ټیم څوک د کور نه راوتل غالبا ګرمه بوا ځکه عربو ګرمي هم داسې وه په دې کې حضرت عمر رضی حضرت ابوبکر راغی نبی علیہ السلام باندې سلام واچو نبی علیہ السلام وی ما جا بک یا ابابکر په دې ټیم کې ابوبکر څنګه رالی ذکر ټیم خود راوتو نه حضرت ابوبکر ورته بس ماوی چې تابو وینما سلام به ور باندې واچو ما پدې کې دای ناس دی حضرت عمر راغی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر راغی سلام واچو نبی علیہ السلام وی ما جا بک عمر پدې ټیم کې عمر څنګه رالی نو حضرت عمر خو ډاګي سره یو نیم سړی هغه غنیغه خبره یو نیمینو په لغونته کې بورنا چي نو حضرت عمر وته الجوع د لوګي د لاس عالم نو وګه ما آرام نه راتو نو ما تاسو خبره شمه نبی علیہ السلام ورته راځي یو ځای ته زو دوړې ځان سره کړل یو صحابي ابو تیان انصاری داغه کجورو باغو داغه باغ تلال داغه کورو پکې نبی علیہ السلام داغه تاسو کوڅه کې چې ابو تیان انصاری څه شو کور والے ورته استاد بولانا کله موږ لا خواږي وبراړي ځکه عربو کې خواږي وبوینه په خوابه مشکونو کې خلکو وبراړي مشک بداسیو چې بیزا یا وړو کې اسخه یا وړو کې ساروي
د هغې نه به یې څرمن ویسته او هغه به یې بیا وګنډله ډکه صفا به یې کړه لکه مشکونه به وو شناسونه به وو په دې ملک کې د ریاسین د غاړې والا وو نو یې موږ له اوبه راړي په دې کې دی دواړه ناست دي او ابو تیهان الانصاري راغی د اوبو مشکې په اوږه دی چې دی ولیدله ډېر خوشحاله شو مشکې زر کېښوده او نبي علیه السلام سره یې ګړه بړه وکړه او زما څه ښکلي مېلمانه راغلي دي ښه مېلمه د سړي راشي سړی خوشحاله شي چې څه ښایسته مېلمانه مې راغلي دي او منډه یې کړه د کجورو نه وږي راوشوکوله نو پاخه هم راوشوکول نیم پخته هم او کچه هم نبي علیه السلام ورته وی پخې پخې به دې راوړې وي دا ټولې یې سله راشوکولې هغه ورته وی د چا پخې خوښي د چا نیم پخته د چا کچه او بیا یې کور ته منډه کړه نبي علیه السلام ورته وی لا تذبحن ذات ضر د پای والا ګورې حلاله نه کې ځکه سړي چې مېلمه ښه راشي نو هغه دې ته نه ګوري چې دا چرګاګی اچوي خو بیا حلالۍ وایي زما داسې مېلمه کله کله راځي نو یې پای والا حلاله نه کې هغه منډه کړه کور یې وینا وکړه بیا راغی دی دا کجوري خوري حضرت عمر ګنګوچې لاس کې نیولې او کجوري خوري نبي علیه السلام ورته وایي لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به ستاسو نه دې نعمتونو تپوس کېږي یخ سوری خوږې اوبه دي پخې کجوري دي حضرت عمر ډېر زړور سړی و او چې نبي علیه السلام دا ویم د هغه لاس پرېږدېدو شو نبي علیه السلام ته وایي د دې تپوس به هم کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یاو د دې تپوس به درنه هم کوي چې ستا نه د کجورو تپوس کېږي او بیا چې کله نبي علیه السلام هغې ډوډۍ وخوړه اوږده واقعه ده نبي علیه السلام هغه ته وایي ستا غلام شته هغه وی نه وی چې غلامان راشي نو ته راشه چې زه تاله غلام درکړم غلامان چې رالل هغه خبر چې هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نبي علیه السلام ورته وایي دې کې ځان له خوښ کا هغه ورته وایي نه ته راله خوښ کا که زمونږ د زمانې ملګري وی دا پرونی پې کجوري خرولي دی ډوډۍ ځکه یې دله غلام ورکړم موږ له دې راکړي که نه د صحابه غوندې ایمان په کار دی ښه هله که کار سمیږي که نه ته لږ کار وکړې او بل بیا نه کېږي وی دا پې ډوډۍ خورو ځکه ګنې ماله دې راکړي ملا خو دې ته ډېر په تمه وي هر دې کې به ځان برابروي بل سره په خدمت کې په مینه کې په دې کې به ځان نه برابروي نبي علیه السلام والا غلام ورکوي د سره ښه کوه چې کور ته یې بوته ښځې ورته خبره وکړه هغې ورته بیا ښه کول دا دي چې پیغمبر پاک درته ویلي چې ښه ورسره کو نو ازاد یې که نو هغه آزاد کو په بدل یو بل سره مینه دا خوند کوي او چې کله دا نه وي اعتراض له خو هر څه اساني مینه پکاري او کله چې ملګرو کې مینه وي محبت وي نو بیا خبره مخکې ځي او کله چې مینه او محبت ختم شي بیا خبره په شا روانه وي عرض مې دا کو یو طرف ته د الله مینه ده بل طرف ته د پلار مینه ده ابراهیم علیه السلام پلار ته وایي او قرآن څخه وایي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تاسو لا یو بهترینه طریقه ده په ابراهیم علیه السلام کې او په هغه کسانو کې چې د هغه سره وو هغه د پلار نه بایکاټ کړی وو پلار ته ویلي وو بخښنه به درله وغواړم خو چې کله ورته پته ولګېده نو بیا یې ترېنه بایکاټ وکړو ابراهیم علیه السلام دی د پلار نه بایکاټ وکړو د الله نه دعاګانې غواړي ربنا 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 کله چې ته په دین کلک شوې
او د دین سره د مینه مضبوطه شو، د دین سره د تعلق مضبوط شو، بیا د الله امداد شروع شي. هغه بیا داسې امدادي چې په هغې به تم نه پوهېږي. ته به خاورې رالې هغه به سره کېږي، ته به بده جوړې هغه به ښه کېږي، ته به قدم هلې وایي کې به الله برکت اچوي، خو نیت صحیح پکار دی. کله چې نیت صحیح هر څه به سمي. که نه ته د بل د ضد اړمې، د بل د مقابلې دپاره اړمې، د دنیاوي لالچ او د مقاصدو دپاره اړمې، زما مهربان نو هندوستړی خدای ناراضه. عمل به مو کې عاملة ناصبه تصلا نارا حامیه. قرآن وی عملی کړو ستړی شو او جهنم ته به دننه شي، ځای به هغه اور ګرمي او جهنم. عمل به وکړي ستړی وشي، هېڅ خیر او فایده به پکې نه وي. الله دې زموږ نیتونه برابر روان کړي او الله دې زموږ نه د قرآن او سنت خدمت والی. الله دې زموږ په منځ کې مینې او محبتونه پیدا کړي او الله دې زموږ مشران ملګري چې په دې کلي کې وو هغه وفات شوي که نارینه او که زنانه وي، الله دې د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي. الله دې موږ په جنت کې دغسې یو ځای کړي. دا جومات او دا مدرسه چې چا جوړ کړي وي او دې کې څوک خدمت کوي او مینه او محبت کوي، الله دې دوی دا مینه او محبتونه نورم زیات کړي او الله دې زموږ نه د قرآن او د سنت خدمت والی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم